والسلام کره ملمانه راغلی دي او راځي چې ورشو شابه یلی راځي خوشاله قال لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضيفي یقینا دا کسان ملمان دي زما فلا تفضحون مرسوا کوي ما لرا واتقوا الله ويريقي دالانا ولا تخزوني او ما مغم جنوي دو خبري ورتو کړي یو د مخلوق حق وته بیان کو چې ګورې دا غو ملمان دي او ملمانو سر څوک دا کار نه کوي دویم د الله حق وته بیان کو واتقوا الله ولا تحزون دا الله نو یریږي دا کار مکوي قالوا دی اولم ننهك عن العالمين آیا نه من کړه ته مونږه د خلاصولو د خلقنا تا ته مونږ ویلي نه دي چې ته به زمونږ نه خلق نه خلاصې معلومه شوه چې لوط علیه السلام د دینه مخکې خلق خلاص کړیو دی به ملمانو سره دا کار کو او لوط علیه السلام به خلاصول آیا نه من کړی ته مونږه د خلقنا یا دویمه ده چې تا ته مونږ نه دی ویل چې ملمانه به مونږ اټینډ کوو ملمانه به مونږ له راځي ملمانه به مونږ بوزو ستا ملمانو سره څه کار دی یا بله خبره ده چې بعضې چوکره بعضې هلکباز سړی نو هغه وایي چې ملمانه د بل چا راشي او داسې ښایسته غوندې هلک پکې هلکه دا ملمانه بیا زمونږ ځای ته راوله ښه ملمانه بیا هلته راوله موږ به ول هم پروګرام وکړو روټۍ موټۍ به له وکړو خرچه به پې وکړو نو د هغوی کې هم دا کار و ځکه وي اولم ننهک عن العالمین آیا نه منع کړی ته مونږه د خلقو نام قال اوی لوط علیہ السلام هؤلاء بناتی دا د چم جنکای لونه زما دي خپل لونه نه یادی چې هؤلاء بناتی دا زما لونه دي نه زکه دا زکه وای چې هر مشر د چم جنکو ته لور وای او هر مشر ته د چم جنکای بابا وای سوی وته بابا وته وای نو لوط علیہ السلام د کشان خبره وکړه هؤلاء بناتی دا د چم جنکای لونه زما دي ان کنتم فاعلین که چرته تاسو نکاح کوونکی دا کار مکوئ نکاح وکئ په جایزه طریقه باندې لعمرک انهم لفی سکرتهم لعمرک شاید د عمر ستا یا ستا په عمر مې د قسم وي خطاب نبی علیہ السلام ته او دا قسم د پاره د دعا دی ځنې قسم د پاره د دعا وي ځنې قسم د پاره د ګواهی وي او ځنې قسم د پاره د خیرو وي یو قسم د عبادت دی هغه شرک دی لکه حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې د الله نه علاوه په بل چا قسم وخوړو نو د شرک کو دویم قسم د گواهی دی لکه یو سړی دی داغه توره ګیره ده تور سر دی او تو ورته وایي چې ستا په ګیره مې دی ستا په ویښتو مې دی قسم وي چې ته به د 15 کال وي نو د دې دا مطلب نه دی چې یاره د د دا ګیره او د د دا سر چې دی دا دله نقصان او پیدا ورکوي
نه خو بس دا یې ګواه کړل په دې باندې چې د ده دا عمر د دې دی دریم قسم د دعا دی لکه دلته لعمرک و عمر دې ډېر شه عمر دې ډېر شه د دعا قسم دی یو قسم د خیروي لکه حسان رضی الله تعالی عنہ قسم خوړلی و سقلت بنیتي ثم لم تروها سقلت بنيتي لم تروها تسير النقع من طرف الكداء وعزت پلونو باندې برشما چې تاسو به وینئ کول نه لید تاسو اسونه په مکه کې د مکې په غرونو کې چې دوړې به الوزي د اسونو وایي چې تاسو به د مکې یو ورځ ووینئ چې د مکې په غرونو کې به دوړه الوزي د اسونو کله چې مکه پته شوه نبی علیه السلام حسان ته ووایي لاړ شه خپل قسم خو دې پوره که که نه حسان رضی الله تعالی عنہ لاړو اسونه یې واغستل او د مکې په غرونو کې دې دوړې وباسلې یو قسم دا وي قسم د خیرو ځان ته خیرې کړې وي چې زه دې په لوړو باندې بور شمه چې که تاسو ونه لیدل دا غرونه د مکې چې دوړه به پکې الوزي دا سنو نو دلته د دعا قسم دی لعمرک و عمر دې ډېر شه انهم لفی سکرتهم یعمهون یقینا دی په نشه خپله کې په نشه خپله کې یعمهون حیران او پریشان دی په خپله نشه کې و دې ته یې نه کتل چې دا پیغمبر دی او دا چې دی د پیغمبر میلمانه راغلی دي نه بس په غلطه لار چې روان یا بیا په نشه کې پروت دي د خپل شهواتي نشه کې و د خواهش په نشه کې و د چوکروازۍ په نشه کې و نو بیا په هېڅ باندې نه پوهېږي فاخذتهم الصیحة ونیسه دوی لره چغې مشرقین په وخت د ساخ کې فجعلناها عالیه سافلها ګرځول مونږه د پاسه طرف د دوی لاندې الله وایي د پاسه طرف هم پې لاندې کو ځکه شیخ عطار وایي آ خداوندې کې هنګام سحر کرد کو میلو تراز روز بر وی آغا الله چې په سحر کې یو لوی هنګامه جوړه کړه د لوط علیه السلام قوم زیر او زبر کو زیر لاندې کنه او زبر پاسه هغه زیر راواغسته د پاسه کپی او بیا به کانی وامطرنا عليهم حجاره من سجيل او ورول مونږه په دی باندې کانی د ټیکرو د کاودرو ټیکره دا خاوره چې خټې نه یو شی جوړ کړی شي او پوخ کړی شي په اور کې هغې ته ټیکرې وایي د هغې زخم هغه نښه کېږي چې هغه ګرم کاڼي او هغې باندې ولګېدل نو د هغې زخم زر نښه کېږي ځکه الله وایي من سجیل د ټیکرو ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات خامخا دلائل دي للمتوسمین د پاره د سوچ کوونکو وانها لبسبیل مقیم او یقینا دی په لاره چلنده باندې لاره چلنده جی ټي روډ په جی ټي روډ باندې پراتو ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات لآیة للمؤمنین خامخا دلائل دي د پاره د مؤمنانو مرګرو ته یو پیغام چې مونږ دا درس په لایو باندې شروع کړی دی دې دپاره چې زمونږ سبق نه قضا کیږي او بل
ټولو ملګرو ته د سعودي قانون معلوم دی چې د 3 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې کر پی لګي. نو مونږ د قانون خیال ساتو او د دې قانون مونږ منو. مونږ امن غواړو، مونږ بدامني نه غواړو. او قرآن مونږ ته د امن درس راکوي. نو په خپلو دیرو کې قرآن راخلی او تقریبا 8 بجې 15 منټه 10 منټه 8 بجې به زمونږ درس شروع کیږي. او کوم مرګر ته چې پته نشته نو هغوی ته هم اطلاع ورکوي چې د کوم ځای نه مونږ درس پرېښودی نو د هغه ځای نه سوره هجر په ختمېدو باندې د اخیري رکوع پاتې ده. نو د هغه ځای نه مونږ دوباره شروع کړی دی. نو مرګرو ته خواست دی چې د راتلو کوشش نه کوي، ځکه چې کر پې لګېدلې ده، د راتلو اجازت هېڅ چاته نشته. او الله دې وکړي چې دا بیماری ختمه شي او دا پابندي ختمه شي، نو بیا به انشاءالله ملګري راځي او بیا به خپل زوړ ترتیب د درس چلو. تر کومې پورې چې پابندي ده نو د قانون به خیال ساتو او بهر ته به نه راوځو، د خپل ځان به خیال ساتو. او انشاءالله درس به زمونږ جاری په لایو باندې. نو مرګرو له پکار دی چې مخکې درس نور مرګرو ته هم شیر کوي او درس په خپله باندې موري. الله رب العزت دې موږ له د عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.